وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ورور د والد صاحب متعلق تپوس کړی دی. نو محترمه، د مور و پلار خو ډېر زیات حق دی. حدیث پاک کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام نه یو ځل یو صحابي تپوس کو، من احق بحسن صحبتي یا رسول الله، د الله پیغمبره په ما باندې د چا ډېر زیات حق دی چې زه ښه سلوک ورسره وکړم؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل امک، د مور در باندې ډېر زیات حق دی. بیا تپوس وکړو نو 3 ځلې نبی علیه السلام وفرمیل چې امک. بیا 4 ځل باندې چې تپوس وکړو بیا دې نه وروسته قال اباک، نبی علیه السلام وفرمیل چې د پلار ډېر حق دی. نو دې وجې نه د پلار حقوق چې دي هغه ډېر زیات دي. د پلار نافرماني ګناه کبیره ده، لویه ګناه ده. الله فرمایي ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تاسو به مور و پلار ته د اف قدر کلمه هم نه وایي، اف قدر، او نه به مور و پلار ته اذیت او تکلیف ورکوئ. نو دې وجې نه د مور و پلار حق چې دی ډېر زیات دی. رضا الرب فی رضا الوالدین، د هغه انسان نه الله راضي دی چې د چا نه مور و پلار هغه راضي وي. او چې مور و پلار ته ناراضه وي د هغه نه انسان ناراضه، الله ناراضه دی. نو داسې د مور و پلار حقوق ډېر زیات دي، نو ډېر احتیاط پکار دی. او دا عجیبه غوندې خبره کوي، زه پلار ولم کوي نه ولم. الله وایي ولا تقل لهما اف، پلار ته به اف قدر هم نه کوي. دی وایي زه قتل کوم که قتل نه کوم. نو محترمه، دا خبره دی بالکل غلطه خبره ده. نو دا دی چې د مور و پلار خدمت خو ټیک ده، که کور والا ستا د والد صاحب خدمت نه کوي ټیک ده، په هغې د خدمت حق نشته، خو تی زوی په تا باندې د خدمت حق دی. ته به یې خدمت کوې او حتی الوسع به چې څومره د هغه ضرورت وي او څومره حاجات دي هغه به یې پوره کوې، ورنه سخته ګناه ده که انسان نه مور و پلار ناراض وي. السلام ورحمت الله وبرکاته. محترم، د زنانو د لباس متعلق چې دی تپوس کړی دی. نو محترمه، مقصد د لباس دا دی چې کوم اعضای مستوره دي د زنانه چې هغه ستر او پرده کې وي، او داسې ستر او پرده کې وي چې هغه بدن د هغې نه ښکاره کېږي نه، چې دومره باریک نه وي یا دومره چست نه وي چې کوم اعضای مستوره دی چې هغه هر عضو یا اندام بیل بیل ښکاره کېږي. باقي چې د دې ګنډلو طرزونه دي دا خو مختلف قومونو او د مختلفو علاقو مختلف رواجونه دي. نو هغه څه فرق نه کوي چې هر څنګه لباس واچي، خو چې هغه مقصد پکې وي. نو مقصد دا دی چې کوم اعضا دي هغه چې دی په ستر او په پرده کې. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نو محترم ورور وایي زنانه قبر ته څنګه دی؟ محترمه، که یو سړي خپل رشته دار یو مور و پلار د چا وفات شوي وي او دا د هغې قبر ته ورځي، نو ورتګ یې جایز دی، د هغې څه ممانعت نشته دی چې دعا ورته وکړي، د مغفرت دعا وکړي ایصال ثواب لپاره، نو جایز دی. وعلیکم السلام ورحمت الله. نو محترم ورور د کمیټې متعلق تپوس کړی. محترمه، که کمیټۍ داسې مثلا 100 کسان سره شریک دي او پیسې اچوي، بیا دا هر یو ته چې څومره پیسې راوځي همومره پیسې تر اخره پورې دا ټول سره شریک دي، یو هم ترې مخکې نه وځي، او په هغې کې نه څه کټایي مټایي شته او نه څه کمه او اضافه شته. ټول مثلا 15 زره اچوي یا 50 زره اچوي، 10 لکه روپۍ جوړېږي، یو میاشت یو ته یو میاشت بل ته، او تر اخره پورې ټول شرکا موجود وي، په پیسو کې څه کمی زیاتی نه وي، دا جایز ده. او که دا چې ته وایې چې یاره اخیستلی کېږي، نو څنګه اخیستلی کېږي؟ بیا بل صورت نه دی جایز چې یاره دې کې کوم ځای کمی بیشی راځي یا داسې دی چې څوک یې بس په پیسې ډېرې ورکړي ولته لکه نغدې اوچتې کړي، مخکې اوچتې کړي، نو بیا دې کې که د پیسو کمی بیشی راځي بیا داسې معامله جایز ده.
علیکم السلام ورحمت الله. محترم ورور وای که څنګه ښکاره وي محترمه داسې وي لکه بنې نه اچولی داسې څنګلې پرې نو مونځ مکروه دی. نو ښه دا ده چې باید د لمانځه نه مخکې ودرېږي، نستوڼي چې دی هغه دی راښکته کړي. یا دا بعضې خلک داسې بنې نه اچولی داسې هغې کمیسونه د هغې نستوڼي نه وي، کټ وي، دا ټول دغه ښکاره کېږي څنګلې، نو دې سره مونځ مکروه دی. علیکم السلام ورحمت الله. محترم ورور وای که یو سړی دوه خویندې سکنۍ یعنې حقیقي خویندې وي او وروڼه یې ناسکه وي، نو ناسکه محترمه څه معنی؟ ناسکه دوه قسمه راځي، یو ته علاتي وایي چې یعنې پلار خو یو دی خو میندې جدا جدا دي، او یو ته اخیاپي وایي چې یعنې مور یې یوی او پلار یې جدا وي. مثلا یو ښځه یو خاوند وکړي، هغه وفا شي، بیا بل خاوند سره نکاح وکړي، نو دغه زاړه خاوند او د نوي خاوند بچیانې سره اخیافي وروڼه خویندې جوړېږي. نو ګوره محترمه داسې مسله ده که د ده صرف دوه حقیقي خویندې وي او نورې علاتي وي، یعنې د بلې مور نه وي، نو بیا دا مسله ده. او نور څوک نه وي، مثلا اصول و فروع کې پلار یې نه وي، مور یې نه وي، او بس صرف او صرف دا دوه حقیقي خویندې وي او سره نورې ناسکه وروڼه وي، نو بیا دې کې مسله دا ده چې دې حقیقي خویندو ته دوه چې دي دې ته ثلثین رسېږي، د ټول مال ثلثین. ثلثین دا معنی چې دا مال چې دی 3 حصې کې، نو 2 حصې به دې دوه خویندو ته رسېږي. مثلا 1 لاک روپۍ چې په 1 لاک روپو کې 2 حصې ثلثین چې دی 6,600,660 روپۍ راځي، نو دا به دې دوه خویندو ته رسېږي. او ما بقیه چې څومره دی بیا دې ناسکه چې وروڼه دي یا علاتي وروڼه دي هغې ته رسېږي. السلام ورحمت الله. یا محترم ورور وایي چې د ماسپښین مونځ سړي نه قضا سي نو څه ټایم به یې راګرځوي او څنګه به یې راګرځوي؟ نو محترمه د ماسپښین مونځ چې قضا سي نو د مازدیګر مانځه نه وروسته سمدستي هم راګرځولی سي چې د لمر د پرېوتلو وخت نه وي، او د ماښام مانځه نه وروسته د ماسخوتن مانځه نه وروسته دې وخت کې چې دی هم قضایي راګرځولی شي. صرف د فرض و قضا به راګرځوي، سنت و قضایي نشته. سهار مونځ چې د سړي نه قضا شي او بیا دی د سهار چې کله لمر راوخېږي دې وخت کې راګرځوي، یعنې د زوال نه مخکې چې د ماسپښین وخت نه وي دغه دې وخت کې راګرځوي، نو بیا دا چې دی نو بیا د فرض به هم راګرځي او دی به یو 2 رکعته نفل به کوي د دې سنتو د قضا په نیت باندې، نو دا بهتره طریقه ده. که یوازې 2 رکعته فرضو باندې اکتفا کړي هم صحیح ده، بهتره دا ده چې 2 رکعته سنت ادا کړي دی، نفل ادا کړي دی دغه سنتو د قضایي په نیت باندې. او د باقي منځونو کې چې سړي نه فرض مونځ قضا شي یا د سهار مونځ قضا شي او دی د ماسپښین وخت کې راګرځي، یعنې د زوال نه وروسته بیا ورسره د نفلو د قضا نشته یا د سنتو قضا نشته. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. محترم ورور د نکاح متعلق تپوس کې محترمه داسې مسله ده که چېرته د یوه جلۍ یا به بالغه یا به نابالغه وي، که چېرته دا جلۍ نابالغه وه، ماشومه وه او پلار یې په نکاح باندې چاته ورکړه، نو پلار یې ولی دی، دا نکاح صحیح ده. که سبا دا ماشومه بالغه هم شي نو بیا یې دا نکاح ماتولی نه شي. او که چېرته یو جلۍ بالغه نو د بالغې نه بیا اجازت ضروري ده. که پلار نکاح تړي یا ورور نکاح تړي باید چې د هغې نه اجازت واخلي. اوس د هغې اجازت څه شی دی؟ اجازت یې دا دی چې پلار یا رشته دار ورته ووایي چې د فلانکي سړي سره موږ ستا نکاح کوو، او هغې سکوت اختیار که او دغه انکار یې ونه که، نو دا سکوت چې دی دا د دې اجازت دی. یا خبره شوه چې زه فلانکي ته ورکړم او هغې انکار ونه که، نو دغه انکار د دې اجازت دی، نکاح ورسره صحیح کېږي.
وعلیکم السلام ورحمت الله. محترم د محرم د روژې متعلق تپوس کوي. محترم اصل کې دا خبره ده چې د محرم په لسم باندې روژه نیول چې دی سنت دی. بیا نبی علیه الصلاة وسلام د دې خواهش ایثار کړو چې یهود هم په دې ورځ باندې روژه نیسي. نبی علیه الصلاة وسلام ویلي چې را روان کال ته به زه یو ورځ د هغوی سره فرق کوم، یعنې نهم او لسم به نیسم. نو بیا را روان کال ته نبی علیه الصلاة وسلام وفات شو. نو دې وجې نه علما لیکي چې بهتره دا ده چې سړی نهم لسم ونیسي او یا لسم او یولسم ونیسي. خو که یو سړی یوازې د لسم روژه ونیسي نو دا خو خلاف اولا ده، خو هغه د روژې د لسم ثواب به دته هم ملاویږي. او دویمه محترمه دې ورځ باندې د خیرات څه خاص حکم نشته. البته دا یو روایت کې راځي چې یو سړی په خپل اهل و عیال باندې او په خپلو بچو باندې په دغه ورځ باندې په رزق کې او په خوراک کې فراخي راولي، نو الله تعالی به ټول کال چې دی دته فراخ رزق ورکړي. سفیان ثوری رحم الله فرمایي وایي موږ د دې تجربه کړې ده، هر کال هم په خپل اهل و عیال باندې په دغه ورځ باندې چې دی په رزق کې وسعت او فراخي راوستلې ده. د هغې په برکت باندې الله ټول کال چې دی موږ ته فراخ رزق راکړی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. محترم ورور وایي که یو سړي ښځه او خاوند کمره کې ناست دی او د ښځې هغه سر ویښتان ښکاره کېږي، محترمه د خپل خاوند په مخ کې دا چې دی دا سر ویښتان ښکاره کېدل یا د بدن یو عضو ښکاره کېدل دا جایز دی. اما عامو حالاتو کې دا خپل عادت نه ګرځي چې بیا بهر د کوي نو دا عادت وي چې سر تور وي. که د خاوند سره ناست وي او سر تور وي بیا د هغې جواز ته دی. سلام ورحمت الله. محترم وایي ما د شپې نه نیت کړی چې سبا به روژه نیسم. سهار را پاڅېدلم او تږی وم، روژه رانه هېره و، اوبه مې وڅښلې، نو بیا وروسته راته رایاد شو. نو محترمه بالکل په دې سره ستا روژه ماتېږي نه، ته خپل روژه همداسې برقرار وساته. دا چې د شپې نه نیت کړی دی نو هغه نیت دې صحیح دی او دا اوبه دې په هیره سره څښلي دي، په دې سره په روژه کې څه فرق نه راځي. السلام ورحمت الله. محترمه جامع مسجد چې په هغې کې 15 وخته لمونځ او ادا کېږي، هغې کې جماعت افضل او بهتره دی دا داسې یو ځای نه چې هلته 2 وخته یا 3 وخته لمونځ ادا کېږي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. محترمه ته چې د کپنۍ ته څه شی اخلي نو ته د کپنۍ د طرف نه وکیلي، نو دې وجې نه چې کوم شی په کوم ریټ باندې درکړي نو بس په هغه ریټ باندې به ته کپنۍ ته ورکوي. که تا ته 10-15 روپۍ پرېږدي نو هغه د کپنۍ روپۍ دي، هغه هغې ته واپس کوي، هغې د بغیر اجازت نه بغیر استعمالولی نشي. السلام ورحمت الله. یو محترم ورور وایي موږ ادري دپاره ځمکه اخلو، بعضې کورنۍ مونږ کې مالدار هم دی خو بیا هم دغه د ځمکې قیمت نه برابرېږي، ما یا د زکات پیسې مونږ په دې کې ورکولی شو. محترمه ادیره خو وقف شی ده، نو دې وجې نه تاسو دې کې د زکات پیسې نشي ورکولی، هغه د فقیر حق دی چې هغه یې قبض کړي. او ادیره چې دا قبرستان چې دی دا خو وقف دی، د یو چا د فقیر شخصي ملکیت ته خو نه ځي، نو دې وجې نه زکات پیسې تاسو په قبرستان کې نشئ ورکولی. السلام ورحمت الله وبرکاته. محترم ورور تپوس کوي که سړی یوه روژه ونیسي سبا بله یا 11 یا 9 ورسره ونه نیسي، نو محترمه یوې روژې نیول جایز دي، ثواب چې کوم شوی ده چې یو کال ګناهونه معاف کېږي هغه ګناهونه ورسره معاف کېږي. البته دا یوه روژه نیول خلاف اولا ده، بهتره نه ده، بهتر کار ده چې 2 ورسره ونیسي. که چا یوه ونیوله نو بیا جایز ده، ثواب ورته ملاویږي. السلام ورحمت الله. محترم ورور وایي که چا باندې فرضي روژې پاتې وي هغه کولی شي چې ثوابي روژې ونیسي. نو محترمه بالکل کولی شي، خو بهتره نه ده، بهتره دا ده چې اول دی خپل قضایي او فرضي روژې ونیسي بیا نفلي روژې ونیسي. خو که بالفرض نفلي روژه ونیوله نو نفلي روژه کېږي، ثواب ورته ملاویږي. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترم ورور وایي د ماسپښین فرض مونځ سړی کوي، 4 رکعاته مونځ دی، اول رکعت کې سبحانک اللهم ووایي، نو دویم رکعت کې به بیا هم سبحانک اللهم ووایي،
او کنه بسم الله والحمد نه به شروع کړي. محترمه دغه ثنا یا سبحانك اللهم صرف په اول رکعت کې ده، نو چې دویم رکعت ته کله راپورته شوي نو بسم الله الرحمن الرحیم به ووایي او الحمد به ووایي او بیا به ورسره سورت ووایي. نو دویم رکعت کې بیا سبحانك اللهم نشته.